السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم شاجي این کامران خټک نوخار شبرا چوک نه تاسو سره براه راست لایو یو په نوخار کې د بلدیاتي الیکشن سرګرمیانې په عروج باندې دي. د نوخار تحصیل، جهانګیري تحصیل، د پبو تحصیل، درې واړو تحصیلونو کې د تحصیل امیدوارانو جلسې، جلوسونه، پروګرامونه، ملاقاتونه، رابطې دا جاری دي. د ټولو نه زیاتې سرګرمیانې په نوخار تحصیل کې دي. دلته کې د وزیر دفاع پرویز خان خټک زوی اسحاق خټک هغه میدان کې دی او نن د هغې دوره مانکی شریف، کاکا صاحب او مختلفو علاقو کې کارنر میټینګ، رابطې، ملاقاتونه د مختلفو اجرو د هغې دورې دي. د لیاقت خټک د جماعت اسلامي دفتر ته تګ، د پیپل پارټۍ وفد سره تګ، هلته ملاقاتونه او مذاکرات. د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار عبدالحق هغه میدان کې دی، رابطې دي، هغه باره کې د مسلم لیگ نون د اکټیویټي باره کې خبرونه دي، هغه تاسو سره شیر کوو. ورسره د جمعیت علماء اسلام چې کوم اکټیویټیز دي هغه تاسو سره شیر کوو. د جمعیت علماء اسلام ضلعي قیادت ټول ضلعې نه چې کوم تحصیل نیبرهوډ امیدوارانو هغوی ته یې ټیکټونه ورکړي دي. د پبو تحصیل نظامت فیصله ونه شوه. طویل مذاکراتو نه پس وزیر دفاع پرویز خان خټک ته اختیار میلو شو چې د پبو تحصیل امیدوار ټیکټ دا چاله ورکوي. دا پرویز خان خټک صاحب سره اختیار دی. دې سره یو خبر به تاسو سره دام شیر کوو چې بټخیله کې کم سوشل ورکر قتل شوی، د هغه ملزمان نیولی شوي، د پولیس د طرف نه، انتظامیې د طرف نه خبر راغلی دی، خو هغه ملزمان صوبایي امن جرګې هغه ګرفتاري د هغې مذمت یې وکړو او ویې چې دا ملزمان هغه ملزمان نه دي کومو چې سوشل ورکر صحافي قتل کړی، د هغې اف ای آر خوړو دپاره، کیس ختمولو دپاره نقلي ملزمان نیول شوي دي. مونږ به راځو خبره به کوو د مسلم لیگ نون د اکټیویټي. عبدالحق پاکستان مسلم لیگ نون یو مضبوط کینډیډیټ دی، ایم پی ای اختیار ولي رور دی او سبا مسلم لیگ نون کې یو غټ شمولیت کیږي. نو خبرونه به شیر کوو، تاسو سره به همدې حوالې سره خبرې کوو. راځم به کامران خټک ورته. کامران بھائی څه دي در سره؟ تقریبا موږ خپل ناظرین ته وایو چې نوخار په دفتر هر ورځې تېرېدو سره دا ګرمېږي. دې سیاست کې انتهایي دلچسپي راځي او ډېر تیزوالی پکې راځي. موږ چې وګورو پبو کې یو بغاوت شوی دی. پرویز خان چې کوم ټکټ نامزد کړو، اشفاق خان، هغې کې د پارټۍ نورو وفادار پنځه ملګري دي، هغوی هم ولاړ دي، هغوی هم دا وایي چې موږ پرې ټکټ وفادار یو. اسلامات کې یو راوند شوي مذاکرات کامیاب نه شو. نن څه حده پورې کامیاب په دې شو موږ د ویلي دي چې پرویز خان سره وخت میلاو شو. نو پرویز خان پهله خدای وایي چې موږ اختیار نه ورکړو پرویز خان ته. نن په دې باندې متفق شو چې پرویز خان چې اختیار یې ورته ورکړو چې تاسو چا باندې تاسو کوم امیدوار وټاکلو هغه دې موږ هغه بالکل منو به یې او هغه پوره سپورټ کوو، هغه فیصلې به موږ احترام کوو. نو دا اوس لږ ساعت مخکې دا اجلاس مکمل شو او پرویز خان ته د پبي چې کوم ملګري دي، پنځه امیدواران دي، اشفاق خان مقابلې کې راوتي دي، نو هغوی دا اختیار ورکړو پرویز خان ته چې تاسو ته اختیار دی چې تاسو چې کوم امیدوار وټاکلو موږ په هغې باندې قصد احترام موږ او فیصله کوو. دا یو ډېر اهم پرېکړې دي چې موږ ملګرو ته ورکړو. او عبدالحق سره ستا نن ملاقات شوی؟ عبدالحق سره موږ ملاقات شوی، موږ د هغوی سرګرمیانې نن معلومات وکړو. هغوی سرګرمیانې چې پاکستان مسلم لیګ چې دی هغوی سیاسي سرګرمیانې هغوی روانې دي، انتخابي سرګرمیانې. هغوی تقریبا موږ ناظرینو ته وایو چې هغوی سرګرمیانې هغوی ته چې موږ پلان بي دی
پلان A کې موږ PK 63 اخیستی و اوس موږ پلان B دی په دې باندې موږ عمل کوو هغې کې دا دی چې دوی خپل سرګرمیانې دي داسې فرنټ باندې مخامخ نه راوړي ولې چې کوم مجاهد ورته را روان دی بل سبا چې دی 2 بجې پریس کانفرنس دی سلیم مجاهد پاکستان مسلم لیگ نون پهل هم د دې مضبوطو ملګری و څو وجوهات دي چې را پارټي نظرانداز کړو نه دي وجه دا پلیټفارم پرېښی او د پاکستان تحریک انصاف ته لاړو نو څه وخت به وشو چې هغې په هلته کې مطمئن نه دی اوس سبا یو ډېر غټ شمولیت کېږي په رشکۍ کې سلیم مجاهد واپس پاکستان مسلم لیگ نون جنډې لاندې پرې داخلېږي او امیر مقام راځي هماغه د سلیم مجاهد په رشکۍ کې راشګاه کې هلته پریس کانفرنس کوي او یو پروژو پریس کانفرنس کې دوباره خپل پارټۍ ته راځي د مریم نواز د جلسې اطلاعات برعکس سره چې موږ خبره وکړه پاکستان مسلم لیگ نون کیسي مشر او امیدوار دی موږ ته دی چې پاکستان د پارټۍ کوم امیدوار دي هغه سب تاسو سره څه پلان دی پلان بي هغه موږ سره پلان بي کې دا دی چې موږ مریم نواز راولو څنګه نوغار کې موږ کې کیسه تراویسي او اخیری دورې جمعت کې هغې نه هلکې خپله نقشه بدله کړه دغه شان د موږ سره پلان بي کې یو دام دی چې موږ مریم نواز راولو په امانګل ایریا چې دی جي ټي روډ هلته یو وسیع ګراونډ دی آی ورته هغې مختص کړی دی چې دلته مریم نواز موږ یو لوی عظیم الشان یو جلسه به کوو چې د علاقې نقشه به په دې باندې بدلېږي د مریم نواز جلسه انتظار امیر مقام قدم کېمونه پسه کړه او مشهور امیدوار په طور باندې را لیکن به یو بل لازمي دی چې مریم نواز شخصیت چې دی څنګه پنجاب کې یو شهر تاریخ کړی دی دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کم علاقو کې اودرېږي یو شهر تاریخ دی خاص کر دا نوجوان کم ویټران دي دا ځان په لړاړي چې نوجوان راوړي نو په وسره کور د نور مسلماني ممبر بالغ ویټران دي عام دی راوړي نو ډېر زیات چینج به راشي پاکستان مسلم لیگ یو توانه پوزیشن کې به راشي مریم نواز دلته راغله او خپل یو انتخابي کمپین یو جلسه یې وکړه دوی حوصلې بړاو جی شاهجي تاسو سره څه دي د پبو تحصیل باره کې عوامي نیشنل پارټۍ د مهم باره کې به څه ویل یاره زه خو اول به درته سټارټ وایم جهانګیر تحصیل نه چې جهانګیر تحصیل کې د پاکستان تحریک انصاف یو عام ریکټ وه سویل چې هغه همغه تحصیل بغاوت د وجې هغه زما په خیال د پارټۍ نه استعفا وشي سویل خټک او دې د مسلم لیگ نوم ګټلی او تحریک انصاف ته او واپس تحریک انصاف نه راغلو دا په کې پارټۍ خو ناراض کارکنانو کې په سب کې شامل شو په نوښار تحصیل ته چې موږ راشو په نوښار تحصیل کې وس تر وګه تیزي راځي چې سبا د پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر امیر مقام هم پر شکایت راتلو برازي او پریس کانفرنس ته اهم پریس کانفرنس ته خطاب وکړي او په هغه جوش او ولوله کې مسلم لیگ کارکنان هم ډېر په جوش کې دي او د خپل امیدوار د کامیابۍ لپاره ډور ټو ډور کمپین جاري کړی دی او هغه دا دعوه کړې چې الله تعالی مریم نواز هم راولو اخري وخت کې او ان شاء الله دا جیت به د پاکستان ټیم په یو خوا چې وګوري وزیر دفاع پرویز خان خټک د هغه پر ضد احسان خټک ای برپور جدوجہد چالو کړی دی او هغه ډور په ډور کمپین چالو کړی خپل خپل علاقې ته یو کاکا سره په نوښار کې ګرځېدلي دواګانې کړې وي ډور ټو ډور کمپین چالو کړی او د دې نه پس به هغوی ښه زبردست زما په خیال د جلسې مهم آغاز به هم کوي او هغوی ډېر تیزۍ سره هم روان دي او هغوی هم دا دعوه کړې ده اسحاق خټک چې موږ اهم ویکټ یې هم غورځوو د مختلف جماعتونو نه او رابطې ډېر اهم دغه سره روان دي کارکنانو سره او چې کوم د پارټۍ اهم عهدیداران دي ای سره هم د هغې اسحاق خټک رابطې روانې او عنقریب هغوی دا وایي چې عنقریب هم په جلسو کې
دا شمولیتونه موږ به ښیو میډیا ته چې موږ ته څومره خلک راغله او له کومې پارټۍ نه راغله. دې خوا پاکستان پیپلز پارټۍ هم په خپل جوش کې ده، ای هم مختلف ځایونو ته دورې مورې کوي او کارنر میټینګ کوي. نن لیاقت خان زما په خیال په نوخار کې، سیسمنډۍ کې، رساپور کې هم خپلې کمپین چالو کړی. ای هم دا دعوه کوي چې انشاءالله موږ به هغه کامیابي زموږ به وي. خو چونکې د احساس خان تازه هغه حاصل دی چې هغې حکومت هم دی او وزیران هم د هغې دي، هر یو څیز د هغې دی. نو زیات د خلک توقع دې طرف ته کړي چې حکومتي پارټي ده. لازمي کوي چې نن مالکي شریف د پرویز خټک کلی دی، لیاقت خټک دی، د هغې هم کلی دی او دلته رایي چې ډېر ټف مقابله به وي د عیسی خټک او د خټک نه عیسی خټک چې دی پرویز خان برخوردار دی، هغه مالکي شریف ډور ټو ډور کمپین شروع کړو او چې کوم خوا چې ټول ډېر واریان استقبال یې وکړو او خلکو ډېر خیرمقدمې وکړو او خلکو د اطمیناني ورته چې هغه به دا کله چې تاسو ولادت نور علاقې چې دي هغه له تاسو لاړ شئ دا د خپل کې دی دلته موږ تاسو سره ډېر لوی استقبال یې او مالکي دا دی چې مالکي کې دواړو وروڼه وایي دواړه کزن ګرانو کتونکو د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیل امیدوار میا بابر شاه هغه رابطې دي، کارنر میټینګ دي، ملاقاتونه دي. دغسې د پپو تحصیل چې د عوامي نیشنل پارټۍ غیور خټک ډور ټو ډور کمپین دروازه په دروازه رابطې په خټکنامه کې کارنر میټینګ شوي دي. پپو علاقه کې ښکته روډ نه بل طرف ته دلته کارنر میټینګ شوي دي. د پیپل پارټۍ افتخار علي شاه د پپو تحصیل دپاره نظامت امیدوار افتخار علي شاه د هغه ملاقاتونه او کارنر میټینګ محلو باندې او ور په ور د هغې ګرځېدل دا سرګرمیانې دي او دلته نوخار تحصیل دې ټایم کې ډېر د اهمیت حامل دی چې دلته کې مقابله هغه لمحه به لمحه چې کوم صورتحال دی کارکنان یو پارټۍ نه بلې پارټۍ ته بلې پارټۍ نه بلې پارټۍ ته ټوپونو وال دا هم یو د دلچسپۍ صورتحال دی او د خبرونو موږ دپاره پکې دلچسپي وي چې کارکنان دړه یو پارټۍ نه بلې پارټۍ ته شمولیت کوي. دلته شمولیتونو خبره مونږ کوو نو سلیم مجاهد د پاکستان تحریک انصاف نه مسلم لیگ نون ته روان دی. مسلم لیگ نون امیدوار په تحصیل امیدوار کې عبدالحق دی او عبدالحق د ایم پی اے اختیار ولی خان د هغه رور دی. نو د امیر مقام راتګ او د مریم نواز جلسی د خبرې او د امیر مقام سبانې پریس کانفرنس دا د دې خبرو ثبوت دی چې پاکستان مسلم لیگ نون د دې تحصیل نظامت الیکشن کولو کې سنجیده دی او تیزي راولي په خپل ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ خبره به وکړو. میا بابر شاه د دې خپل یو ډېر لوی ووټ بینک دی او خانداني یو ووټ دی د خیشکو او په نوشهره کلا کې د خوشا کلو کې نو د هغې مهم هم روان دی. دې سره به خبر شیر کوو د خسره او روبیله مهم هغه په ټوله ضلع کې سټارټ دی. نن نه سټارټ شوی دی 20 نومبره پورې به دا جاري وي. په د نوخار په مختلف علاقو کې 200 خوشا ټیمونه دي 200 ټیمونه تشکیل شوي دي او هغه سکولونو کې او کورونو کې مختلفو ځایونو کې چې ماشومانې هغې ته دا ویکسینیشن کوي. دغې کې مختلفو علاقو ډسټرکټ هیلث افسر ډاکټر محمد شعیب هغه د مختلفو علاقو نن دورې کړي دي ویزټ کړي دي او مهم کې تیزي راوستو دپاره خپل اهلکارو ته خپل چې کوم د محکمې کسان دي او کوم متعلقه کسان دي هغې ته هدایات ورکړي دي. دا ننني چې کوم اهم خبرونه وو تاسو سره مونږ شیر کړل او د پپو ته تلو کې به یو ځل بیا ووایو د پپو تحصیل نظامت ټیکټ دا د پرویز خټک ته اختیار میلو شو چې کوم ناراض الاینس و نو هغې نه اختیار اخیستو کې کامیاب شو. تر ننه پورې هغې اختیار نه ورکولو. یو طویل ملاقات شو ماښام نه
تر اوسه پورې جاري وو خو څه فیصله ونه شوه. به هر حال اختیار یې ورکړو چې ته مشر او څه فیصله کې نو هغه به موږ ته منظوره وي. دغه هم خبرونه تاسو سره مو شیر کړل. انشاءالله سبا به بیا ملاقات کوو. فی الحال تفهیم الرحمن شاجي موږ اجازت غواړو. د الله په امان.